10 محرم الحرام باندې د کربلا واقع راغلی. کربلا واقع څنګه راغلی د بنیادی وجه بیانوم چې کله حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرامو په مشوره باندې هغه خلیفہ ګرځیدل دی، د مسلمانانو خلیفہ د امت مسلمه خلیفہ. هغه چې کله وفات کېدو د وفات نه مخکې خپل زوی یزید ابن معاویه ولی عهد وګرځو. ولی عهد دی ته ویل لکه څنګه چې په سعودي عرب کې د سلمان زوی د محمد دی چې هغه ژوندی دی، خدای ولی عهد وګرځو، نامینیټ یې کو چې زما د مرګ نه پس به ته وزیر اعظم ته به باچای. دغه سي حضرت معاویه صاحب د بعض صحابه کرامو په مشوره باندې په مشاورت باندې یزید ولی عهد کو چې زما د مرګ نه پس به د مسلمانانو خلیفہ وي. کله چې حضرت معاویه صاحب وفات شو نو صحابه کرام رال او تابعین رال او د یزید په لاس باندې بیعت وکړو چې دا به زمونږ خلیفہ وي. په هغه وخت کې یو څو صحابه کرامو نامي ګرامي صحابه کرام هغوی مخالفت وکړو، ویل یزید نه اهل دی. په هغه باندې یو څو اعتراضات چې شراب څکي، لوپر دی، پیسې ضایع کوي، منځ نه کوي، دا اعتراضات وکړي. نو دا اکابر صحابه کرام ویلو چې ټیک ده دا د حضرت معاویه صاحب زوی دی، مشورې یې اخیستې ده، و دې سړي کې اهلیت نشته دی، دا د مسلمانانو مشري نشي کولی. په د شرابو الزام دی، په د باندې د لوپرې الزام دی، په د مزد کولو الزام دی. لہذا داسې کار کول غواړي چې دا ټول صحابه کرام به راجمع کړو او دې ته به ووایو چې تاسو په خپله مشوره باندې یو سړی مشر کړئ. دا څوک یو د حضرت ابوبکر زوی دی، عبدالرحمن ابن ابوبکر رضی الله عنه د ابوبکر صدیق زوی دی. ګوره چې کسان څوک دي، ګوره ابوبکر زوی دی. یو د حضرت عمر زوی دی، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، دا د حضرت عمر زوی دی، د شیخینو بچی دی پکې. یو پکې څوک دی عبدالله ابن زبیر، د زبیر ابن عوام زوی دی. عبدالله ابن زبیر ابن عوام په لسو صحابو کې دی چې هغې ته 10 مبشره وایي، یعنی پلار په 10 مبشرو کې دی. د عبدالله ابن عمر پلارم په 10 مبشرو کې دی، د عبدالرحمن ابن ابوبکر پلارم په 10 مبشرو کې دی، د عبدالله ابن زبیر پلارم په 10 مبشرو کې دی. او څلورم څوک دی؟ حسین ابن علی دی. حسین ابن علی څوک دی؟ حسین ابن علی په خپل په اهل بیتو کې دی، پلار خلیفم دی او پلارم په 10 مبشرو کې دی. 3 خلفا علی او دارنګ ابوبکر او عمر د دې 3 خلفاو بچي او دا درېونه په 10 مبشرو کې دي او دارنګ زبیر ابن عوام هم په 10 مبشرو کې دی. 5م نمبر په دې کې حضرت سیدنا عبدالله ابن عباس چې دا ترجمان القرآن دی، حبر الامت دی. دا 15 صحابه کرام دوی مخالفت وکړو، ویل موږ د پلاس باندې بیعت دا موږ ته قابل قبول نه دی. بیا سم مذاکرات چې کله وشول نو مذاکراتو کې عبدالرحمن ابن ابوبکر، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس دا 3 کسان دی خپل ځان وډرا کو. دی ویل چې بس موږ د دې پلاس باندې بیعت کوو. دی راضي شول چې د مسلمانانو مفاد پدې کې دی چې موږ 15 کسان جدا یو، نو اس اختلاف جوړیږي. نو دا 3 کسان رال دی وسره ځامنتیا وکړه، ویل موږ د یزید سره موږ چلیږو. او 2 کسان حسین، عبدالله بن زبیر، دا 2 کسان د سیودی ویل قطعا موږ کمپرومایز نه کوو، دا شی ټیک نه دی. ویل دا خو یو قسم هرقلیت دی. هرقلیت مطلب دا خو په شام کې په روم کې چې پلار مړ شي داغه بچی بیا خلیفہ. مسلمانانو خو په مشاورت به خلافت مشاورت باندې بکیږي، مسلمانانو کې بیا هرقلیت راځي. لہذا موږ ته نه تیار چې نه تیار. نو په هغه وخت کې یزید یقینا بدمعاش وو او دا اعتراضات په د باندې وو، په دې کې زه هم. نو هغه د حسین او د عبدالله بن زبیر په باره کې ویل چې دا کسان لال شي د دینه اول په صلح باندې راځي چې زما سره بیعت وکړي. ټول خلک بیعت کوي، تاسو به خامخا بیعت کوئ. په صلح باندې که ونه شوله نو بیا څه وکړي چې بیا ختم کړي، بیا مړه کړي. دله چې دی حسین دا عبدالله بن زبیر ته پته ولګېدله چې موږ وجني، نو دواړه ووتل، ویل ځو موږ. عبدالله بن زبیر او حسین ابن علی دی د مدینې نه راووتل، ویل موږ مدینه پرېږدو او دلته سره موږ بیعت نه کوو. راووتل چې په لاره کې دی روان دي، عبدالله بن زبیر روان دی مکې ته، او په دې دوران کې د کوفې نه خلک را دي. دا د څو ورځې 2 خبرې نه دي، په دې کې ډېر لوی تاریخ تېر شوی دی، کلونو خبرې دي. د کوفې نه په حسین پسې خطونه رالل چې د حسین پلار علی چې و نو دا په کوفه کې د دارالخلافه وه. د عراق خلک د حضرت علی سره مینه کوونکي وو. ویل داسې وکړه چې دا یزید نه یریږي، تا به مړ کړي چېرته او تاسې هم بیعت نه کې ته راشه او موږ به د کوفې خلک ستا په لاس باندې بیعت وکړو، ته به زموږ خلیفې. حسین روان شو، ویل زه ځم کوفې ته. عبدالله بن زبیر ورته وایي چې زم مکې ته ځم، ته مکې ته راسه لاړ شه او کوفې ته مه ځه. الکوفې الایوبي کوفې والا بې وفا خلک دی. خو تقریبا 12000 خطون راغلي د حسین په نوم باندې، 12000 خطون. ویل ته راشه کوفې ته.
هغه روانېدو خو عبدالله ابن عباس ورته ویل چې داسې وکړه مزه. ابن عباس ورته را مشوره وکړه، کلي مشوره وکړې وه، ویل مزه. ویل ولې؟ ویل د کوفې د خلکو زړونه ستا سره دي، خطورې د یزید سره دي، زړه ستا سره دی، خو ګزار و ډانګې به د یزید دپاره وایي مزه. هغه ویل دا څنګه 12,000 کسان دروغ ویلی شي؟ ویل بیا داسې وکړه څوک د انویسټیګیشن دپاره ولېږه هلته حالات معلوم کا. مسلم ابن عقیل د تره زوی د عقیل زوی ویل ته لاړ شه معلومات هلته وکړه، هلته معلومات وکړه چې دا خلک رښتیا ماته تیار دی که دوکه کوي. مسلم ابن عقیل چې کله ولېږو نو هغه چې حالات معلوم کړل خلک ورته تیار وو، واپس یې جواب راولېږو ویل تره زویه راځه خلک تا ته تیار دی. خو چې کله حسین روان شو ابن عباس ورته المزه، او په دې دوران کې هلته مسلم ابن عقیل خلکو شهید کو، د حسین د تلو نه مخکې خلکو شهید کو. او چې کله حسین کوفې ته ورسېدو عبدالله بن زبیر مکې ته لاړو، حسین لاړو کوفې ته. چې کوفې ته ورسېدو ښار ته ورننوتو، اندازه ورته وشوه چې خلکو زما سره دوکه وکړله، خلک زما سره ملګري نه دي. او په دې دوران کې یزید یو ډېر غلط کار دا وکړو چې دا هغه ځای چې کوم ګورنر و هغې معزول کو. دا عبیدالله ابن زیاد، عبیدالله ابن زیاد چې کوم دی، عبیدالله ابن زیاد، دا ابن زیاد چې دی د زیاد ابن سمیه چې کوم زوی دی، دا د بصرې ګورنر یزید د بصرې نه معزول کو کوفې ته راوشو. دا نن سبا یو ډېر لویه خبره ده، کوم خلک چې د یزید نه ډېر سخت متاثر دي، ډېر یې خوښ دی او د اهل بیتو مینې په زړه کې نشته دی، نو هغه وایي چې حسین خو یزید نه دی وجلی، دا خو عبیدالله ابن زیاد وجلی دی. زه هغې دانشورانو ته وایم چې کله عبیدالله ابن زیاد په بصره کې ګورنر و او د کوفې ګورنر بل څوک دی، نو یزید ولې هغه ځای کې عبیدالله ابن زیاد د بصرې نه دلته راوستو کوفه کې ګورنر کولې، دی د حسین په قتل پسې راوستی ویل دا سړی شهید که وفات یې که. یو دلیل. بل دلیل دا دی کله چې حسین پوه شو چې دلته کې خلکو زما سره دوکه وکړله او څوک یې راوستي دي، لږ سوچ وکړئ تاسو. هغه خوله دې الله تعالی په سوک باندې ماته کړي، یو هغه خوله دې ماته شي، د هغې د دا 2-3 غاښونه مات شي چې د هغه په خوله کې چې دا کوم غاښونه دي او د هغه دا ژبه ده او دا په دې خوله باندې او په دې ژبه باندې د یزید او د عبیدالله ابن زیاد صفتونه کوي، او دا نه ګوري چې بل طرف ته د حسین سره څوک دي. دا 2 کسان د رسول الله نوسي دي ورسره، دا اهل بیت دي د نبي علیه الصلاة والسلام، دا د حسین سره راغلي دي. او کله چې رالل نو په ځان باندې پوه شو چې اوس زما څخه خلکو دوکه وکړله او زما د نبي علیه السلام د خاندان او زما د ورېرونه او د تره بچي دا ټول وجلی کېږي. نو ویل ورته ویل د عبیدالله ابن زیاد ما د یزید سره میلاو کړي، تاسو د یزید سره ما میلاو کړي، زه د یزید سره خپله خبره کوم او ویل 3 خبرې ورسره کوم. یا دې داسې کار وکړي داسې چې زه چې په کوم لار راغلی یم ماله دې واپس کلاو لار راکړي، زه واپس ځم هلته ځم واپس، بس ځم واپس مکې ته ځم، جنګ منګ نه کوم. 2 نمبر دا که بالفرض ماله لار نه راکړي بل کار وکړي، د دې ځای نه مې تاسو په حفاظت باندې لرې کوي، د مسلمانانو یو بارډر ته مې بوځئ او هغه ځای کې مې بل طرف ته واړئ، عراق ته مې بوځئ، شام ته مې بوځئ، بل ځای ته ما بوځئ. 2 شولې. او 3 نمبر خبردار چې بس د یزید خواله به لاړ شم، یزید به زما سره څه خبره وکړي، یا مې د یزید سره میلاو کوي یا راله واپس لار راکوي، یا مې د مسلمانانو یو بارډر ته یو سرحد ته بوځئ، زه به خپل غم کوم هغه ځای کې. عبیدالله ابن زیاد ورته یو اپشن دی ستا سره، یا به زما سره بیعت کې د یزید زما په لاس به د یزید سره بیعت کې که نه کې بیا به ته مرګ ته تیارېږي. حسین ابن علي هغه ویل چې زه خو ستا سره بیعت نشم کولی، زه خو د یزید بیعت نشم کولی، زه به اول مذاکرات کوم. ولې که زه بیعت وکړم سبا به د ظلم خلاف به څوک ودرېږي، چې دا ټول خلک داسې روان وي نو بیا به د ظلم خلاف به څوک ودرېږي. نو حسین ویل چې زه بیعت نه کوم او مجبور یې کو. نو حسین ابن علي د فرات کم چې د سیند غاړه د هغې ته چې کله راغی په هغه ځای کې معصور کو او د سیند اوبه چې به کله بندې شولې د کربلا د میدان ته چې لاړو ویل تپوس وکړو چې دا کوم ځای دی، دې ځای څه نوم دی؟ چا ورته ویل چې هذه کربلا، دا کربلا ده. ویل هذه کرب و بلا، ما ته معلومیږي چې دا کرب دی، په دې کې ما ته دردونه به رسېږي او بس مصیبتونه ما ته رسېږي، معلومیږي دا ځای زما د شهادت دی. او دی حسین د 10 محرم الحرام په شپه باندې نبي علیه السلام په خوب کې لیدلی دی، بالکل د پېشمني په ټیم کې په خیمه کې دا خپل دا 2 کسان د اهل بیت دا د نبی علیه السلام وسی د تندې د لاسه په ځمکه پراته دي، اوبه نشته دی، خوراک نشته دی او سخته ګرمي ده او د سیند په غاړه باندې یو ځای کې محصور دي. او حسین په نیمه شپه راپاڅېدو، ویل نیکه مې بېګا په خوب کې لیدلی دی. نیکه راته ویل چې حسینه زما سره ماښام روژه ماته روژه به نیسي او ماښام به روژه په خوله د نبي علیه السلام سره زموږ ملاقات کېږي. او ورته ویل که تاسو غواړئ چې زه د دې سړي سره روغه وکړم، راته ووایي ویل نه موږ به د نبي علیه السلام سره ماښام روژه ماتې کوو خو موږ چېرته هم د یزید سره بیعت نه کوو. په دغه ځای کې دا 2 کسان د عبیدالله ابن زیاد ملعون د هغه په سرکردګۍ کې او د هغه په مشرۍ کې دا 2 کسان په هغه ځای کې هغه شهیدان شول. یوازې شهیدان نه کړل، تورې راواغسې سرونه دې کټ کړل
او د حسین ابن علي دا سر دای په دې نیزه کې داسې اوچت کو او یزید له راوړو یزید له راوړو او ناشنا خبره دا ده په 10 محرم الحرام باندې عبید الله ابن زیاد راولګي د حسین شهید کو او په دې 10 محرم باندې د عبید الله ابن زیاد هم خلکو بیا وجل دي په دغه تاریخ الله تعالی در سزا ورکړ د عبید الله ابن زیاد په دې تاریخ باندې وجل شوی دی محرم په میاشت کې وجل شوی دی او راوړو او حسین ابن علي سر دی ودای راوړل دی او دای د یزید په دربار کې خو دی او داسې لخت او سره د په دې شوندو کې ولا وਹੀ په دې خله کې ولا وਹੀ او صحابي او تقار شو بل بدبخته نبی علیہ السلام لیدل دي چې په دې شوندو باندې خله لګولې و په دې پوزه باندې خله لګولې و په دې سترګو باندې خله لګولې و دا به خله ول او ترا په چخ چوبانه وه یزید په دغه ځای کې پکار خدا وا مونږ وایو چې ټیک د یزید په خپل تور نه وراغستې چې دی وجلې و یزید له پکار چې عبید الله ابن زیاد سره محاسبه کړی وای کنه ورته ویلی چې ولې دا سره شهید کو او کم از کم دا و چې د دې ورځ نه خدای عبید الله ابن زیاد ملعون دی خو د خپل هدین لري کړی وای کنه بیا هم دغه کوفه گورنر دی بلکې ډول چارج سره دی د بصریم گورنر دی او د کوفیم گورنر دی او چیف اف دی آرمی سټامپ هم دی دې هدین خبر طرف کړي نه دی برطرف کړي دا دلیل دی خبره دی دا سره په دې کې راځي داغه د لاس دا حسین شهید شو دا د 10 محرم الحرام او د کربلا واقعه ده ما په اختصار باندې صرف بیان کړ چې اصل واقعه ست ذهن دراشي چې حسین څنګه وجلې شوی دی او دا په دې وجبانه وجلې شوی دی په ظلم باندې د چا سره کمپرمایز نه کو په اسلامي خلافت باندې په اسلامي نظام د چا سره کمپرمایز نه تیار نور هغه ته پته و چې 2000 کسان د 4000 فوجان مقابله نشي کولای د عبید الله ابن زیاد سره 4000 کسان دي مسلح دي توري وسره دي لیزه وسره دي اسونه وسره دي دا 2000 کسان دي تشری توري وسره نشته ټوپکې وسره نشته تګي دي نار نه هور دي مقابله نشي کولای صرف یو تاریخ پرې خودو چې په 1446 هجری کې چې په 10 محرم د اجابات په جماعت کې خلک دا واقعي اوري دا خبره وته کم اس کم معلومي چې 2000 کسانو د حق د لپاره قرباني ورکړي دا پیغام دی د 10 محرم الحرام دا پیغام درته په اخر کې وایي څنګه اقبال دی غالبا چې قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے پدې باندې بعضی خلک قاری ګو تاسو ولې وایي چې مرګ یزید ہے مونږ وایو برملای وایو نه ریګو د چانه پدې کې کڅوک پتوی لګي او کڅوک سکي قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کله چې اسلام باندې مصیبت راځي کربلا په راځي اسلام نور موچتيږي نن یزید چې کله څوک یادای نو متنازع شخصیت دی څوک خو څوک بد منګه بد وایو ما په ځل کې د یزید د فرض الحمدلله نشتا د حسین او د یزید محبت په ځل کې نه جمع کیږي دا به څنګه ځلې چې دغه په ځل کې د قاتل او د مقتول د دوانو محبت پکې پروت دی د جنت د شبابانو د سردار محبت هم پکې پروت دی او دغه د قاتل زما یزید ته ما یزید ته په جنت کې د حسین سره په کوم سترګو ملایويږي عبید الله ابن زیاد په کوم سترګو ملایويږي چې هغه سردار د جنت دی دا په کوم سترګو ملایويږي وسره نو محبت وسره زما الحمدلله نشته چا په ځل کې وسره یې ساتي وسره ما په ځل کې وسره نشته د حسین محبت الحمدلله حسینیانیو د حسین محبت پکې پروت دی او په دې محبت به ان شاء الله زړه اوی مزما ډېر کم عمل دی زړه د زړه راز د توی ما زړه ډېر کم عمل مې دی او ان شاء الله تعالی په دې مینه به جنت ته زما چې د حسین سره د مامینه ده د مینه پیدا کړي د حسین سره محبت پیدا کړي حقيقي محبت د حسین د اهل بیت سره ان شاء الله تعالی د به جنت راتلو ذریعہ به ګرځي درې چانوي رهږي مولانا مودود رحم الله نه چا تاسو کړی دی ولدا وګوره 2000 کسان دی او حسین زیاته وکړو د خپل تر زمانه په یزید باندې په عبید الله ابن زیاد باندې وجل چې دومره غنو صحابه او تابعین بیعت کوي نو دغه کړه وای کنه دا سمجھوته والا خلکو مولانا ورته چې کله حسین بیعت کو نور خلکو ولیکو سمره کولې جواب یې کړی دی او ورته وی چې کله ټول خلکو بیعت کو حسین ولې نه کو مولانا ورته چې حسین نه کو نور خلکو ولیکو د نیک دین دی او دغه نیک ورته ویل تر جنت د شبابانو سردار چې د بیعت نه کو نور خلکو ولیکو اول دا کم بیعت چې کوم صحابه کړو په دې خبره ګورزان کوی کې بیا د الحمدلله نه یو منګه په دې خبر رمضان کوی کړی دی ټیک د صحابه کرامو بیعت کړو او په دې بیعت باندې بیا خفو او کله چې د کربلا واقعه رااله او د حسین په شان خلک او دارنګي د رسول الله د نور وسو داغوی د علی اصغر او د علی اکبر د دې ماشومان او قتلونو او شهادتونو چې کله وشول دغه صحابه کرام خپل بیعتونه مات کړل دي سړي سره وی مات کړی دي 3 کاله حکومت کړی د کارنامې سره دی 3 کارنامې دي غټه غټه کارنامې یو کارنامې دادا یو کارنامه چې دواویا د رسول الله نوسی یو جلې دي د کارنامه نو وایي وتا یو دویم نمبر کارنامې صدا دویم نمبر کارنامې دادا
چې په حرم شریف باندې حمله کړې وه، په حرم شریف باندې، او په حرم چې کله حمله وکړله نو د حرم دیوالې په منجنیق باندې وشلي دغه سرکرده خلکو، د حرم او د کعبې دیوالې په منجنیق باندې وشلي دي. د دویمه کارنامه ده. په کعبه کې اذان نه کېدو، په کعبه کې طوافونه بند دي، د اختر په ورځ باندې طواف نه ودرېږي، حتی د حج په ورځ طواف نه ودرېږي. خو د یزید دغه د کارنامې په وجه باندې په حرم شریف کې طواف ولا د دویمه کارنامه ده. او درېیمه کارنامې څه ده؟ درېیمه کارنامې دا ده چې په مدینه منوره باندې حمله وکړله او د ده د لاسه مسجد نبوي بند شو، په هغې کې جمع چا نه کول، لمونځ پکې چا نه کو، او خپلو فوجانو ته ویل چې مدینه ستاسو لپاره حلاله، چې څوک څه کوئ هغه وکوئ. تاریخ لیکلی زه بیخي د دې تایید نه کوم چې خامخا د قرآن ټکی دی، خو تاریخي روایت درته وایم 10,000 مسلمانانې ښځې د بدعملۍ په نتیجه کې حاملې وګرځېدلې د ده د فوجانو د لاسه. دا درېیمه کارنامه ده. او بیا هم د خلکو سره محبت دی. دغه درې کارنامې دي د ده. البته دا روایت چې کله موږ بیانو خلک وایي دا خو د شیګانو روایت دي، دا خو د فلاني روایتونه دي. نو دا ناشنا تاریخ دی چې کوم روایت زما خوښ دی هغه زما دی، او کوم چې نه دی خوښ هغه بیا د شیګانو دی. نو داسې به نه کوو، اصل تاریخ کتل غواړي. اخر خبره مې دا د ټیم غالبا ډېره مو واغستو، معذرت، خو خبره دا ده چې 10 محرم الحرام چې کوم سبق دی نو دا د شیګانو په شانې سبیل تقسیمول او شربتونه تقسیمول نه دي. د 10 محرم الحرام د هغې سبق تورې جامې اغوستل نه دي، تور صادر په سرول نه دي، تور لوپټۍ په سر اچول نه دي، تورې جنډې په کور ودرول نه دي، تورې جنډې په جومات ودرول نه دي، او تورې جنډې په ګاډو باندې په مزارونو ودرول نه دي. اوس دا شیګان ځي بدبخته او په 10 محرم باندې ځي هغه کوفې ته او کربلا کې د هغوی باقاعده غټ یو فنکشن کېږي، په 1 محرم باندې هم کېږي، او دا ټول بلکې دې پاکستان نه ولا باقاعده خلک ځي او په هغه کربلا کې هغوی د حسین په یاد کې هغوی دغه مجلسونه کوي. دا بدعت دی، سبق نه دی. سبق یې څه دی؟ سبق یې دا دی د ظالم خلاف مخې ته ودرېږو. ظلم که هر څومره دی او ظالم ته که څومره هم ناز دی په دې خپل ظلم باندې، مسلمان به دغه ظلم خلاف ودرېږي، د ظلم ملګری کېږي به نه. ځکه چې نبي علیه السلام فرمایي من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ليقويه. یو سړی د ظالم سره روان دی، ورته پته ده چې دا ظالم دی، د ده ملاتړ په وجه باندې به هغه ته تقویت ملاویږي. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي فقد خلع ربقة الاسلام عن عنقه، د اسلام هغه بیعت د خپل سټ نه وغورځوه. دا دومره غټ ګناه ده. لهذا دا د کربلا سبق دی چې موږ مینه محبت د اهل بیتو سره زیات کړو، او بله دا چې موږ د ظالم مخې ته ودرېږو او د هغې خلکو سره مرسته وکړو چې هغه مظلومین دي. الله دې ما او تاسو له په حقیقي معنو کې د اهل بیتو سره مینه په زړه